د دهشتګردۍ په حواله خلک خپل مړي په روډ باندې ږدي ریاست سوال دا کیږي چې پی ټی ایم د انټي ریاست خبره کوي، د ریاست خلاف خبره کوي، نو په فرض کا د ریاست خلاف خبره کوي نو ولې پالیسي د خلکو دشمنی دي د هغې خلاف موږ را منظور په حوالې سره څه معلومات نشته دی، بالکل غیب دی د سکرین نه، څه وجه ده کمپرومایز شوی دی، بل څه په نظر ورته ګورئ، تور پنجابی ورته وایي، په حب الوطنۍ باندې سوال وکړئ. الرحمن الرحیم، دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما او دا وخت په شمالي اشنغر کې موجود یما په شکور کې د ملي اتل د ملي رهبر درواحات شیر علي باچا اتشتمه کلیزه ونمانځلې شوه. د ګرمۍ موسم دی خو د هغه عقیدتمنو په ګڼ تعداد کې شرکت کړی دی. بیا دلته کې سپیشلی مشران راغلي دي او درنې خبرې وشوې د هغې د ژوند په حوالې سره، د تاریخ په حوالې سره ډېرې ګټورې خبرې وشوې. ما سره دا وخت په سټیج باندې درانه مشران موجود دي. ډاکټر مشتاق صاحب را سره موجود دی، د پی ټی ایم سره تعلق دی، نظیف لالا دردي هم د پی ټی ایم سره تعلق دی. ډاکټر صاحب په خپل تقریر کې څه ډېرې مانخیز خبرې وکړې، خو ما چې کله دی تقریر اورېدل نو ما وی چې ډاکټر صاحب چېرته کې خیالي دنیا کې لګیا دی، خیالي خبرې کوي. تپوس تکو چې یاره د کم هغه جذبه ده، کم هغه امید دی چې دی ته د دې پښتنو کې د جذبالي د یووالي دغه الیمنټ ښکاري، دغه عنصر ښکاري، به دغې ورسره خبرې کوو. ډاکټر صاحب ستاسو تقریر مې ډېر په غور سره اورېدلو، خبرې راته ټولې داسې خیالي خیالي ښکاره شوې. بخښنه غواړم داسې چله چې کومه خبره مونږ کوو که نه هغه دا ده چې هغه نوې خبره ده. ما خبره په دې وکړه چې د باچاګي سیاست چې هغه مو ترقي سیاست و، نو ترقي خو د زاړه نه هټ کر نوې شی پیدا کوي. مونږ د نوې شي پیدا کول په دې نتیجه ورسېدو چې مقابله د تقسیم سبب کړي. دلته کې ووټ غوښتل، دلته کې پارټۍ جوړول چې دي دا د تقسیم سبب جوړېږي. مونږ ته دغه ضرورت دی، د اتحاد ضرورت دی، اتحاد تحریکونه راولي. دغه پی ټی ایم یو تحریک دی که نه، او هغه په یو مختصره ایجنډه جوړ شي، لکه څنګه چې د کشمیر د یکجهتي کمیټې خلکو په یو مختصره ایجنډه راواغستله، دغه شانتي چې دی نو کمارنګ بلوچ د مختصره ایجنډه باندې یو د بلوچ یکجهتي کمیټې جوړه کړه. دغه شان پی ټی ایم د دې جنګ په خلاف باندې یو تحریک را پاسېدو. نو دغه تحریکونه دي چې هغه د قام د یووالي امید جوړېږي، ځکه چې دی په مختصره ایجنډه پارټۍ چې د دې وسیع پروګرام د وسیع پروګرامونو حساب دار چې بیا پارټۍ د دې ریاست د نظام برخه دي. زمونږ سره دا نظام ظلم کوي، نو د نظام خلاف مونږ به قومي اتحاد کوو، یووالی به کوو، مظلومان یو ځای کېږو، هغې به مونږ د پالیسي بدلو. د پالیسي چې دی دا پارټۍ که بدلولی شي اوس پورې په 80 کالو کې به بدله کړې وه. زمونږ دغه یو مجبوري دی او هوپ دی چې مونږ ولس کې یو بیداري پیدا شوې ده. او ته وګوره چې دا ولس اوس د دې حکومت د سوشل میډیا برکت دی چې د حکومت د هرې پالیسۍ سره ولسي مرسته پاتې نه شوه. دا د ولس د بیدارۍ یو دغه مونږ وینو، بدلون مونږ وینو راته ښکاري. او د هغې ژوندی مثال به درکړم چې دلته کې کومه واقع کېږي د جنګ په حواله، خلک خپل مړي په روډ باندې ږدي. ریاست د ذموارۍ احساس ورکول، د ریاست پالیسي بدلول، دا بغیر د ولس د یووالي ممکنه نه ده. دغه هوډ ګورو. صحیح. دا خبره ستاسو تقریر ته ما خیالي په دې باندې ووی چې دا خلکه به یو شي ستاسو په خیال خلک ولس به یو کېږي، ولس به ټول عمر د خپلو مسلو دپاره یو شوی دی. ما تا ته اوس وایم که نه، ته ما ته وایي چې پی ټي ایم کله جلسه کړې ده، څومره خلکو پکې پارټیسپیټ کړي دي. نن چې د کشمیر یکجهتي کمیټې نه سره څومره خلک ورسره یو ځای شوي دي، د پارټو جلسو ته څومره خلک راځي. دا بنیادي د ولس د یووالي نښه علامت دی چې مونږ یې وینو په خپلو سترګو باندې چې ولس چې دی دا د موجوده نظام نه چې دی او د ده د پالیسو نه تنګ شوی دی، او هغې د دغه لیډرشپ پوشکۍ دی ته دا د هغې فشار دی چې لیډرشپ دی ته پوشکۍ چې دی اتحاد وکړي، دی یووالی وکړي، بیلاک ته راشي. دغه هو ډاکټر صاحب د دې تقریر نه هټ کې یو بل سوال دا کېږي چې پی ټی ایم د انټي ریاست خبره کوي، د ریاست خلاف خبره کوي، نو په فرض کا د ریاست خلاف خبره کوي نو ولې د انټي ریاست خبره خو نه ده کړې. دغه خو هر څه کده د ریاست پراپګاندا. د افغانستان ګوره د افغانستان خبره کوم، پی ټی ایم د جنگ خلاف د ریاست د پالیسو خلاف خبره کړې چې د ریاست پالیسی چې دا د افغانستان چې د ز افغان و اغال ته افغان ناس دی، د دوه ورونو په منځ کې دښمنی کول، آیا دا ښه پالیسی ده؟ نو دغه بنیادی سوال دی چې مونږ افغان ته دشمن نه وایو،
د جنگ چې دی نو جنگ بغیر فریق نه کیږي که دا ریاست د خپل جنگ د جنگي پالیسۍ لپاره افغانستان خپل فریق جوړي او جنگي دغه جوړي مخالف جوړي مونږ دې ته تیار نه یو ځکه چې زموږ ورور د ضرور سره دښمني نه کوو دغه بنیادی فرق دی مونږ د پالیسۍ خلاف د ریاست خلاف نه یو ګوره نن ریاست چې دی کنه د جغرافیه چې د ګلوبل ویلیج دی په دې کې د جغرافیه اهمیت ختم شوی دی په دې کې د ریاستونو او د پالیسۍ د خلکو دښمنی دي د هغې خلاف مونږ را پالیسۍ زموږ د خلکو دښمنی دي هغه که د افغانستان ولس هم زموږ وروڼه دي او که موږ یو بل سره رشتې لرو د یو بل سره شریکه ژبه لرو شریک چې دی نو مونږ کلتور لرو او شریک زموږ چې دی وینه ده رشتې نه ماتېږي ملکیت تقسیمیږي زما د پلار ملکیت مونږ وروڼو تقسیم کړی دی خو رشته نه د افغانستان سره رشته نه ختمېږي د قام ولې د قام رشتې چېرته نه دي ماتې شوي نو موږ د پاکستان د دغې پالیسۍ خلاف یو چې ته زما قام ته د دښمن په نظر ګورې نن چې په پنجاب کې د افغان سره دښمني کوي آیا ته پښتون د دې ملک پښتون یې ته په تکلیف کې نه ځکه چې ستا رشته په تکلیف کې ده ستا وینه په تکلیف کې ده نو ته ملته چې ځې نو تا ته هم په هغه نظر ګوري دا بنیادي سوال دی زموږ د پي ټي ایم سوال دا دی چې ته د پښتون افغان سره دښمني مه کوه دا زما ورور دی دا چې هر چېرته دی د ده سره دښمنۍ ته نه یم تیار د دې پالیسو خلاف ٹھیک ده ډاکټر صاحب اخري سوال مې دا دی چې تاسو ټول په ګراوند باندې یې بهر تقریرونه هم کوئ مشران هم لګیا دي بعضې قیادت په جیلونو کې دی منظور په حوالې سره څه معلومات نشته دی بالکل غیب دی د سکرین نه څه وجه ده کمپرومایز شوی دی بلې څه مجبوري خبره ده چې یو تحریک دی که نه هغه باندې کله بین ولګي دا بین ریاست ولې لګوي ځکه چې موږ خو دغه نه کولو الیکشن خو موږ نه کولو موږ خو یو ډله نه یو موږ یو تحریک یو مختصرې مطالبې مو که نه او دې ریاست بار ویلي چې ستاسو مطالبې عیني دي او دا جایز دي دې که چېرې دې وایي چې موږ د پي ټي ایم دا بین یې ولې ولګو خو بین یې ځکه ولګو چې موږ بنیادي د آیین مطابق او د اصولو مطابق موږ د ده نه غوښتنه کوو د هغې دپاره د بین لګېدل لارې چې ستا عوامي سپورټ کم کړي د بین په وجه باندې په خلکو په ذهن کې راشي چې ګنې دا کم داسې دهشتګرد خلک دی یا داسې کم هغه داغ پته ولګي نو د دغې داغ په بنیاد باندې مونږ دې وخت کې په خپل نوم هغه اکټیویټي نشو کولی ځکه چې مونږ د خپل جبر ته مخامخ کړي یو د دې د وجې نه مونږ دغه خپله مبارزه چې ده دا په دغسې شکل روانه کړې چې په سوشل میډیا یا د عدالت په ذریعه یا په کومه لار مونږ ته لار کولو د هغه هلته مونږ لګیا یو خپله هلې ځلې کوو او چې تر څو پورې مونږ ته دغه لار د خلکو ته د راتلو لار د خپل نوم نه تیار نو په بل نوم مونږ نشو راتلی دغه بنیادي صحیح د خیبر په جرګه کې تاسو سره دا مذاکراتو کې دا خبر وشو چې دلته کې به د افغانستان جنډه نه وي دلته کې به د ریاست خلاف ناره نه وهلې کېږي دلته کې به د پنجاب او د فوج خلاف ناره نه وهلې کېږي او هماغه شانته کې وشو د فوج خلاف نارې ووهلې شوې د هغې نه علاوه پنجابي ته تور پنجابي نارې ووهلې شوې رزلټ دا وشو چې پی ټي ایم بین شو نو دا بین ستاسو د خپل لاسه نه دی لګېدلی پی ټي ایم خپل ذمه دار نه دی آیا دا راته وایي چې موجوده د پاکستان پالیسي دا فوج جوړوي که بل څوک یې جوړوي ټیک ده فوج کله فوج یې جوړي او په ټولو ادارو ناست نو زمونږ د دې ریاست د پالیسو خلاف یو که نه نو موږ اواز د فوج خلاف کوو که د بل چا خلاف کوو دا بنیادي سوال دی که فوج ریاست په خپل ځان ګڼي موږ خو د ریاست خلاف یو نو بیا خو ټیک د موږ د فوج خلاف او که فوج غلطي کړي او هغه تجاوز کړي د خپلو دغو نه د آییني کرښې نه راوړېدلې نو بیا خو د فوج خلاف خبره زموږ حق دی بنیادي سوال خو همدغه دی چې هغه د خپلو آییني دغه نه چې دی تجاوز کړی دی پنجاب سره دښمنۍ څه وجه ده پنجابي ته تور پنجابي ولې ویلې ګوره زما خبره د پنجاب سره خبره دا ده چې د دې ملک د دې ریاست په پالیسو باندې پنجاب حاوي دی په هر ځای کې نو مونږ چې پنجاب نه یادو نو څوک به یادو زمونږ غلا چا وکړه بما چې دا بد ورځ ده دا بد ورځ په ما باندې چا راغستې ده چې کوم دی نه راغلی دلته امن نشته دی ټک نه اخوا امن دی دلته امن نشته نو دا پنجاب ذکر به نه کوم سر دې ځکه ستاسو په حب الوطنۍ باندې سوال دا پیدا کیږي چې هلته کې د بارډر نه غاړې زه یو ځان له ملک دی هغه سره ستاسو همدردي شته خو دلته کې زمونږ خپل ملک دی په هغه شناختي کارت باندې تاسو هماغه ملک ته ځئ هغه سړي ته تاسو بد نظر ورته ګورئ تور پنجابی ورته وایئ په حب الوطنۍ باندې سوال نه پیدا کېږي چې دي که نه ما ورته ووایي ملکونه بدلېږي قانون او رشته نه ماتېږي د هغه سره زما قامي رشته ده د هغه سره زما د ملک د رشتې خبره زه نه کوم زه د قام د رشتې خبره کوم چې کله د قام د رشتې خبره کوم نو زما قام چې په هندوستان کې هم څوک ورسره ظلم کوي زه به د هغه مخالف یم که په کراچۍ کې ورسره ظلم کوي زه به یې مخالف یم دغه بنیادي سوال دی چې د قام او د ملک ترمنځ مونږ فرق نه کوو مونږ ملک نجات دهنده ګڼو ملک نجات دهنده نشي کېدلی که کېدی شوی که نه نو ملکونه به بدلېدل نه ماتېدل به نه ملکونه به دایمي وو مونږ په خپل ژوند کې ولیدل زما د نیکه ملک پاکستان نه زما د پلار ملک پاکستان
زما پاکستان او زما د بلچ ملک کې پاکستان نه ځکه چې موجوده حالت د پاکستان ګوري آیا د دوام وکړي شي ستاسو خیال په دې اقتصادي صورتحال کې د دوام کولای شي دا بنیادی سوالونه دي چې دا پریکټیکل پکار دي په دې دا خاموش دې ته اشاره وکړه په دې مونږ ډیبیټ وکړو په دې مونږ خبره وکړو چې دا ملک مونږ ساتل غواړو دا ملک دایمي کول غواړو د دې ملک بنیادونه چې کوم د اقتصاد د وجې کمزوري شوي دي دا به څنګه مضبوطو د اقتصاد به څنګه ټیک کوو ځکه چې ما خو ته چې غیر پیداواري اخراجات زموږ دې ځای ته رسیدلي چې ملک نور نشي برداشت کولی دا یو سکیورټي سټیټ ته زما په خیال باندې چې دلته کې به فوج هم ضرورت دی دلته کې د فوج په پالیسیانو کې مداخلت هم ضرورت نه ښکاري د فوج ضرورت خو نشته د فوج ضرورت خو هغه وخت چې مونږ د چرته تجاوز کولې فوج د تجاوز دپاره د دفاع دپاره قانون زمونږ قام جوړ شو مونږ د خپل ملک دفاع کولی شو فوج خو چرته ملک نه ساتلی ما ته د دنیا غټ غټو فوجونو ملک چرته ساتلی دی روس ساتلی د ریډ آرمي طاقتور آرمي وه دا دغه ما د توختي په تقریر کې وایي چې د عراق آرمي چې ده هغه 14 کاله د ایران سره وجنګېده دومره مضبوط آرمي وه هغه یې وساتلی شو د لیبیا سره څومره آرمي وه د شام سره د سیریا سره څومره غټ آرمي وه دا خو دروغ دي فوج خپل ځان دپاره خپلو مفادو ته وایي نه چې پاکستان دا دومره فوج پاکستان ولې مات شو فوجونه چې دی دا ملکونه نشي ساتلی فوج د قبضې دپاره وي فوج د حملې دپاره وي قام د دفاع دپاره وي قامونه د دفاع کوي خبره بنیادی دا مغالطه ممکن فوج پیدا کړي دا د پاکستان مطالعه پاکستان مغالطه چې زما په ذهن فوج څوره چې فوج به ما ساتي فوج ما کوم ځای ساتي نن د دې فوج سره سپورټ نشته څوره مړه کېږي پرون په ټانک کې څومره مړ دی پاره کوڅه کې نه مړ کېږي دا څوک وژني دا عوامي سپورټ نشته دا ما چته چې عوامي سپورټ د یو چا سره نه هغه فوج چرته هم ګټه نه ده کړې دا بنیادی سوال د عوامي سپورټ خپل خبرو کې د داسې پالیسي اختیار کړي چې عوامي سپورټ کې ملي قدرمنو د ډاکټر مشتاق صاحب خیالات دغه سوچ دغه مانخیز فکر مونږ ستاسو مخې ته راوړو علمي خبرې پکې امشته د فوج د ملک د ټریټري د قام په ډیفینیشن باندې یو خبره وکړه تاسو دغه سره اختلاف کولای شي خو خبره علمي شته پکې خوشاله اوسئ خادم غواړم